تعالی داسې یو محل در کوم قرآن کې الله فرمایي وی انهار من ماء ستا د کور د لاندې به څلور چینې لاندې بهیږي. قرآن کې د الله تذکره کړې ده و انهار من ماء یوه چینې به د پاکو اوبو بهیږي چې هغه به د شاتو نه خوږي. و انهار من لبن لم یتغیر طعمه قرآن کې الله فرمایي یوه چینه به ستا د محل لاندې د پیو بهیږي. دوه شوې و انهار من عسل مصفى یوه چینه به ستا د کور او د محل لاندې د شاتو بهیږي. و انهار من خمر لذة للشاربین قرآن کې الله فرمایي څلورمه چینه به ستا د شرابو د کور لاندې بهیږي. د ما محترم دا څلور چینې به ستا د محل لاندې بهیږي د پاکو اوبو چې هغه به د شاتو نه خوږې وي او د دنیایي غوندې خوږوالی به هغې کې نه هغې کې به ځان له لذت وي. هلکه د شاتو یوه چینه به بهیږي د پیو یوه چینه به بهیږي او د شرابو یوه چینه دا څلور چینې به ستا د محل لاندې بهیږي. الله دې موږ ټول جنت ته دننه کې ټولی امین. انشاءالله رب نه امید کوم تاسو ټول د جنت په دروازه ودرومه. تاسو ته پته ولګېږي بیا به خوب کې ته جنتونه وینئ بیا به ته جنتونه او باغونه وي. نو انشاءالله چې عمل به هم تېدي کې نبی اسلام فرمایي وایي د عام خطیبانو نه به تاسو اورېدلی مې چې الله اته جنتونه تیار کړي دي د مؤمنانو دپاره او اوه جهنم یې تیار کړي دي د فاسقو فاجرانو کافرانو دپاره د ګناهګارانو دپاره. اوس علما کرام فرمایي چې جنتونه اته او دوزخونه ولی دي. نو بعضې علماو پکې ډېر توجیحات کوي خو اکثر علما دا خبره کوي چې اته جنت ځکه دي او جهنمونه اوه ځکه دي چې د الله رحم د الله په قهر باندې غالب دی چې الله ډېر رحیم ذات دی. ورنه بیا به مساوات کړي د خدای رحم او قهر که برابرو چې جهنمونه ودي نو جنت به م وو. اوس الله جنتونه اته جوړ کړي دي دې دپاره چې د خدای رحم ډیر دی او د خدای رحم غالب دی د خدای په قهر باندې. الله ډیر رحیم ذات دی. علامه شبلی رحمت الله علیه باره کې راځي اکثر دا خبره کومه وایي مسجد ته راته یو پیرو ته الله آواز وکړه شبلی چېرته روانې وایي حضرت خدای ته وایي جی وایي روانې ما مسجد ته امامتۍ دپاره جي تاسو ته پته نشته چې زه امام یم د جومات. نو الله ورته ووایي شبلی وایي که خوښه دی نه ده چې ستا دا ټول عیبونه دې خلکو ته ښکاره کړم او که ګورې ستا عیبونه مې خلکو ته شبلي ښکاره کړه نو ګورې څوک به درپسې مونځونه کي بیا. نو د علامه شبلي رحمت الله علیه ورته جواب کې وایي خدایه ته زما عیبونه ښکاره کړه او زه به ستا رحم ښکاره کړم او قسم دې ستا په ذات مې د قسمي خدایه که ستا رحم مې د بندګانو ته ښکاره کړه څوک به عبادت ونه کي دومره رحم دې ستا. نو الله ورته شبلي ته په ما پرده واچوه زه به په تا پرده واچوم. نو ما خبره کوله چې د خدای رحم دومره ډیر دی چې د هغې په مقابله کې الله اته جنتونه مؤمنانو له تیار کړي دي. زما محترمو دا اته جنته دا د چا دپاره دي؟ دا زمونږ د مؤمنانو دپاره دي. نبی علیه صلات وسلام مبارک واقعه کوي په خپل زبان نبوت والا باندې چې کله د ټولو نه اخري جنتی په جهنم کې پاتې شي خدای صرف د دې جهنم نه مې برکه خیر دی په دې غاړه مې ونه کېنوه خو بره مې که د جهنم نه. الله دې موږ د جهنم سختې نه وساتي ټول وایي امین. نو الله به را بره کړي جهنم نه بره په دا غاړه به یې کېنئ لکه یو انسان چې د تنور په غاړه باندې کېنئ. وایي چې کله بره کېني نو د جهنم تپ خو ما ووی 1500 کاله فاصله کې به محسوسیږي. دا تپ په دومره چې د ده په دا مخ باندې به غوښه ني تش اډوکې به بیا به چغې وایي خدایا صرف دا مخ راله د دې جهنم نه واړه وسیزي مې ډېره. دا به اخري جنتي چې پاتې شي والله یې دننه کوي. په مسلمانانو کې اخري مؤمن اخري مسلمان د قیامت پرس چې پاتې شي په جهنم کې او جنت ته دننه کېږي وایه دا به اخري جنتي الله چې دننه کوي. الله به ورته ویل که تا خو چې صرف بره مې که نور څه نه غواړم خدایه صرف مخ راله واړوه او خدایه زما دې ستا په ذات قسم چې نور څه نه غواړم. خدای ورته ویې هلکه ګورې مه کوه غواړې به د دنیا قسمونه یې ورته وخوړل او قرآنونه خدایه چې نه غواړم دا مخ راله واړوه د جهنم نه. بس خدای ورته ویې ښه فرښتو ته یې مخ وله واړوې د جهنم نه.
د جهنم نه ولا مخ واړو د ما محترمو شا شوه د جهنم ته نو مخامخ یو سورې غوندې ولیده نو ډېره زمانه یې تېره کړه بیا خدای ته وایي خدایه وایي دا ملا راله ډېره زیاته سیز انسان ډېر حریص دی بیا به خدای مسکی شي د خپل شان موافق الله نبی علیه السلام مبارک فرمایي وایي صحابو ته نبی علیه السلام مسکی شه نو صحابو ورته وفرمایل د الله رسول ولې خاندې وایي خدای به په دا بنده باندې د خپل شان موافق وخاندي او مسکی به شي چې ما اقدر بکا یا عبادي ای بنده څه دروغجن او دوکه مارې دلته به دوکې کې وایي الله به بیا ورته وي تا خو نه وي چې صرف شا کراله اوس سورې غواړې خدایه ستا په ذات مې د قسمې چې دا سوري نه هیڅ نه غواړم صرف د دې جهنم نه مې دا ډډه لرې که هیڅ مې نه دی پکار خدای جنت مې خدایه نه دی پکار خو دې سوري ته مې ورسوه الله به وایي ښه نور خو بس نه غواړې که نه خدایه ستا په ذات او په قرآن مې د قسمې او ستا په پاک کتاب او په پیغمبر مې د قسمې چې بل نه غواړم وایي ښه خدای به فرښتو ته امر وکړي ریولې سوري ته الله به سوري ته راولي چې څنګه سوري ته راولي د ما محترمو نو هغه سورې به داسې چې جنت کړکۍ به ورته مخامخ ښکاره شي نو د جنت دا خلک به وویني چې منډې ترړې به وي حورې او غلمان به ورته ښکاره شي د جهنم دروازه د ټولې دنیا نه لویه ده دومره غټه د جنت دروازه ده د جنت یادو وایي دا ټول هر څه به ورته ښکاره کېږي د جنت لذات به ورته ښکاره شي نو ډېره زمانه تېره شي بیا به خدای ته وایي چې خدایه ما خو ویلی دی جنت نه غواړم خیر دی په دا غاړه مې ورسره کېنوه جنت کې د دیوال سره مې د ور نه بار کېنوه خدایه خو جنت سره مې خوا چې لږ دا خپل ملګري خو ووینمه الله ورته وایي څه دوکهبارې دروغجنه تا ما ته ونه وې او ظالمه زما په ذات دې قسمونه وخوړه په قرآن او په پیغام خدایه بس دا اخیری پیره ده صرف دې دیوال ته مې ورسوه خدایه باس دې نه بعد څه نه غواړم او که مې وغوښته واپس مې جهنم ته وغورځوه الله وی خبر صحیح ده نو راوسته جي د جنت خواله راوسته اخیری بنده به د جنت خواله الله راولي وایي چې څنګه جنت ته رانږدې شي د جنت خوشبویي به پرې ولګي د ما محترم علما کرام فرمایي د جنت د حورې خوشبویي که د یوې نوک خوشبویي دنیا ته راښکاره شوه نو دا خلک به د خوشبویۍ نه وفات شي دومره خوشبویي د ټول شوق سره سبحان الله ابه صرف جنتی برداشت کولی شي دومره خوشبویي د باندې به د جنت خوشبویي ولګي او خلک به م وویني ښکلې ښکلې ښځې او جینکۍ به وویني اشتها به پیدا خدایا ما خو ویلي صرف اور صرف خو د جنت دا کړکۍ ته مې خیر دی خدایا جنت مه راکوه دې ور سره مې خیر دی دننه کېنوه الله خو دننه مې که بس خدای به ورته بیا مسکی شي ظالمه څه درو په دا دوره پیره کې تا څومره دروغونه ووې او زما په ذات دی انسان ډېر حریص دی که نه ځکه د انسان ذات داسې دی چې کله ده له سایکل لاغې نو دی به د موټر سایکل التجا کوي چې خدایه موټر سایکل وي را سره نو چې موټر سایکل لاشي دی به بیا خدایه چې وړوکې غوندې ایفکس وي را سره نو چې ایفکس والي بیا به سوچي خدایه چې دا جیلای دې راکړه نو بس دا د ما دپاره د بچو دپاره او د نسلونو کافي ده نو چې خدای جیلای ورکړي دی به خدایه نو که دا پور بای پور دې راکړو نو درکې دې څه کمې دی ته خو ورکولو والی خلکو له دې جازونه ورکړي دي او که ما له دې دا راکړه نو څه چل به وشي دا د انسان فطرت دی زموږ د انسانانو نو الله به وایي صحیح ده دا جنت ته چې ور دننه کي الله به ورته وفرمایي وایه بنده چې مې جنت ته دننه کړې چې څه دې خوښوي ته وغواړه چې درکم دا د غوښتلو ځای دی ټول شوق سره سبحان الله ووایي دی به ورته خدایه پلان کې دغه راکه محل راکه ماله ښځې پکار دي الله به وایي علما کرام فرمایي د ټولو نه ادنا جنتی د ټولو نه کمزورې جنتی او د اخري جنتی به 2 اویا ښځې 2 اویا حورې به الله ورکړي د ما محترم او خبرم کومه هغې حورې ته به الله اویا جوړې اچولي په اویاو جوړو کې به هم د هغې د خپې دا نلي ښکاره کېږي دومره حسن به الله ورکړي ټول شوق سره سبحان الله او داسې ښځې به الله 2 اویا ورکړي ادنا جنتي له هغه یو بزرګ و داسې مراقبه وکړه نو مراقبه کې ورته خدای راغی الله ورته آواز وکړو وایه څه غواړئ خدایه ما ته خو د جنت اخلي نو خبره مې دې پورې کوله خدایه ما ته خپلې ښځې په جنت کې وښایې چې څونه دي الله چې ورته وښولې وایي جنتي دا وګوره ده چې وشمارلې وایي 2 اویا حورې الله ورکړې وې ده چې د هغې حسن ولید وایي الله دا دومره لګي
وی ظالمه ته په دې هم نه خوشحالېږي وی دا ستا د عمل موافق دي تا ته میلاویږي چې عمل دې څومره ډېر شه دومره به د ښځې او مرتبې په جنت کې سیوا کېږي د ما محترم اوس به عمل کوو انشاءالله الرحمن که نه نو د انسان خو مړېدل نشته وی 2 به الله حورې ورکي اخري جنتي لا او د حورې حسن مې هم درته ووې وی انسان چې کله جنت ته ننوځي او په ړومبۍ پیره د حورې حسن وویني وی 40 کاله مسلسل به صرف د هغې حسن تخکاري وی ګوري به ورته علما کرام فرمایي که هغه حورې د اسمان نه ښکته وکتل دنیا ته راله وی دومره تیز چمک و دمک دی د هغې د مخ وی که اسمانونو نه دنیا ته هغه حوره راله د هغې د مخ دومره نورانیت دی چې د انور او سپوږمۍ به الله تدکي دومره حسن ورکړی دی زما محترم دومره د یو حورې حسن دی نو زه وایم هلکه چې 80 میلو شي یا 2 میلو شي بعضو ته پکې په زرګونو میلاویږي دا د هغې د عمل موافق چې څومره عمل ډیري دومره به الله جنت کې نعمت ډیر ورکوي وی دغه جنتي ته به ورته به الله وی وغواړه وی چې څه غواړې الله دا غواړم نور څه نه غواړم خدای ورته وي اوس ترله زه په خپله در کومه وی پلانکې نهر شه دومره دا بنده به ورته الله ما پسې خنداګانې کې ما په خپله وغوښتل ما ته پته چې دام نه راکې اوس ما پسې خنداګانې کې خیر دی که د جهنم نه دې رابار کړم خیر دی که د جنت په دروازه کې ناست یم الله ستا د ذات پورې دا نه ښکاره کېږي دا نه ښایي چې ته ما بنده پورې خندا کې الله ته خو بادشاهي الله ورته وایي زه ټوقې نه کوم په جنت کې د جنتیانو سره چې څه مې درکړي مې دي تعالی داسې یو محل در کوم قرآن کې الله فرمایي وی انهار من ماء ستا د کور د لاندې به 4 چینې لاندې بهیږي قرآن کې د الله تذکره کړې ده و انهار من ماء یو چینې به د پاکو اوبو بهیږي چې هغه به د شاتو نه خوږي و انهار من لبن لم يتغیر طعمه قرآن کې الله فرمایي یو چینه به ستا د محل لاندې د پیو بهیږي 2 شوې و انهار من عسل مصفى یو چینه به ستا د کور او د محل لاندې د شاتو بهیږي و انهار من خمر لذة للشاربین قرآن کې الله فرمایي 4مه چینه به ستا د شرابو د کور لاندې بهیږي د ما محترم دا 4 چینې به ستا د محل لاندې بهیږي د پاکو اوبو چې هغه به د شاتو نه خوږي وي او د دنیایي غوندې خوږوالی به هغې کې ني هغې کې به ځان له لذت وي هلکه د شاتو یوه چینه به بهیږي د پیو یوه چینه به بهیږي او د شرابو یوه چینه دا 4 چینې به ستا د محل لاندې بهیږي الله دې موږ ټول جنت ته دننه کې ټولی امین انشاءالله رب نه امید کوم تاسو ټول د جنت په دروازه ودروم تاسو ته پته ولګېږي بیا به خوب کې ته جنتونه وینئ بیا به ته جنتونه او باغونه وي نو انشاءالله چې عمل به هم تېدي کې نبی اسلام فرمایي وی بشرو ولا تنفرو زیری ورکوه مسلمانانو له د جنتونو چې الله به د جنت ته دننه کوي او د خدای نه به دا امید ساتي چې دغه جنت ما مؤمن او مسلمان دپاره الله جوړ کړی دی چې څومره ستا امید د خدای نه دی الله وایي ستا په نیت او امید باندې فیصله کوم دومره به زما د رب د ذات نه یریږم ډېر عمر فاروق په باره کې راځي وایي تپوس به وشو هغه به وایي قسم دی که الله تبارک وتعالی دا ټول خلق جنت ته دننه کړه یو مؤمن پاتې شو زه به وایم ربه هغه دا عمر دی یاره دومره د الله نه وا او که ما ته پته ولګېده چې الله ټوله دنیا جهنم ته ورغورځوله یو کس جنت ته دننه که زه به بیا هم ویم چې ربه دا عمر دی دومره د خدای نه امید هم زما محترمو امید به هم ساتې د خدای نه چې الله بس ما به دننه کې ته خدایا دا جنت زما دپاره جوړ دی الله دا لذات سکون راحت تا ما دپاره جوړ کړي دي لیکن د خدای نه به یرم ډېره زیاته یې ګورئ د الله نه به یریږم چې څومره یره ډېره وه وایي هلکه سفیان سوري رحمت الله علیه بیت الله شریف کې طوافونه کول ګرځېده یو سړی یې ولیده او یره کومه یره یادوي چې د خدای نه به هغه یره چې هغه په خلوت کې